نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النيران او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین کرام، مسلمانانو خویندورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د دې مرګرو سوات نیوز والا ډیر شکر گزارم چې دوی مالا د دې خپل نیوز په وساتت سره مسلمانانو خویندورونو سره د مخاطب کېدو مقرره کړه او الله جل جلاله په دربار کې دعا ده چې الله رب العزت مال د صحیح وینا او موږ ټول له بیا په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. زما عزتمندو، د رمضان دا میاش خو موږ او تاسو ټولو ته د دې خبرې علم هم دی او بار بار مختلف مجالسو او محفلونو کې د رمضان په حواله سره د رمضان مبارک کم برکات دي، اجرونه ثوابونه دي د الله جل جلاله په دربار کې د دې کم اهمیت او وقعت ته دا بار بار منګ او تاسو ته بیانېږي. حدیث شریف کې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد ده، من فرح بدخول رمضان، یو انسان مسلمان نارینه زنانا صرف د رمضان پراتلو سره د خپل خوشحالی اظهار کی د خوشحالی اظهار کولو سره چې د نه روزنی والله نه تراوی نه ختم نه اعتکاف نه نور ذکر عبادت، صرف د رمضان پراتلو سره د خپل خوشحالی اظهار کولو سره الله جل جلاله حرم الله جسده علی النیران، الله رب العزت د دې مسلمان نارینه زنانا بدن په جهنم باندې حرامي. د دې نه موږ او تاسو ته د دې اندازه لګېدل پکار دي چې د رمضان پر اتلو سره دومره لوی اجر او ثواب چې سړی د الله د پکړ د کړنا جهنم نه هغه محفوظ شي. نو دې رمضان کې چې بیا یو مسلمان هغه اطاعت کوي، عبادت کوي، بدنی او مالی حکم پورا کولو سره د الله قرب او نزدېکت حاصلوي، د محمد صلی الله علیه وسلم سره د خپل محبت او عقیدت اظهار کوي، د الله رب العزت د کتاب د تلاوت سره معنا او مفهوم زده کولو سره او د قرآن کریم احکامات باندې عمل کولو سره هغه د خپل هغه اطاعت اظهار کوي. نو د دې مسلمان نارینه زنانا به د الله په دربار کې څومره لوی مقام. او بیا حضور علیه الصلاۃ والسلام په خپله د دې رمضان استقبال هغه په دې انداز فرمایل دی چې کله به حضور علیه الصلاۃ والسلام د زبرګې د میاشتې سپوږمۍ لیده نو دا دعا به فرمایله، اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا الله ته موږ ته د زبرګې او شو قدر میاشت کې خیر او برکت نازل کې او رمضان ته موږ په خیر عافیت سره ورسې. نو ګور ازبرګ او شو قدر دا هم د خیر او برکت میاشت دي،
لیکن حضور علیہ السلام هغه کې مزید د خیر او برکت سوال کړ دې. لیکن چې دا رمضان نمبر راغله نو هغه د خیر او برکت نه دومره مالا مال میاش چې حضور علیہ الصلات والسلام دا هغه په باره کې صرف د دې خبره د الله په دربار کې درخواست کوي چې الله موږ دې میاشتې ته په خیر عافیت سره ورسې. او بیا موږ او تاسو ته معلومه ده چې ګوره دا میاش د رمضان هغه ډېرې ورځې شپې خو زموږ نه لاړې، څنګه چې حدیث شریف کې راځي چې د دې اوله عشره هغه د رحمت ته هغه مسلمانان خویندې وروڼه چې الله جل جلاله هغو له عامو شپو ورځو کې هم د خپل بندګۍ اطاعت عبادت او د محرماتو منکراتو نه د پال پرهیز توفیق ورکړی. د هغو دپاره خو دا میاشت شروع کېدو سره گویا د رحمتونو هغه بارانونه چې دی په هغو شروع شي. مجدد الفسانی رحمه الله فرمای وایي د دې میاشتې د خیرونو برکتونو د نورو عامو میاشتو د خیرونو برکتونو سره تناسب او هغه تقابل داره چې څنګه نورو څنګه سمندر دی او یو ساس کې کم نسبت چې په ساس کې او سمندر کې دی هغه د دې میاشتې او د نورو میاشتو په خیر او برکت کې دی. او د دې سره بیا دویمه عشره هغه داسې ده چې هغه د مغفرت هغه مسلمانان خویندې وروڼه چې هغه د خپل لاپرواهۍ غفلت او د خپل کمزورۍ په وجه څه ګناهونو کې مبتلای، لیکن دا اولنۍ عشره پې تېره شي هغې کې دومره عبادت اطاعت شي چې دویمه عشره کې بیا هغو ته د مغفرت الله رب العزت چې دی هغو ته د مغفرت پروانه ورکړي، د هغو بخانه وکړي. مغفرت د الله په دربار کې څومره لوی هغه یو عمل دی چې د مغفرت په وجه یعنی دا مغفرت کې او کافر هم د الله رب العزت نه طلب کوي، مغفرت طلب کوي، بخانه طلب کوي. الله رب العزت هغه هم د دنیا په اعتبار سره د خپل قهر او غضب نه محفوظ ساتي. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمه الله معارف القرآن کې فرمای چې کله حضور اکرم صلی الله علیه وسلم مکی مکرمینا مدینه منورې ته هجرت وکړو نو ګوره حضور علیه الصلاۃ والسلام د الله پیغمبر او نازبین پیغمبر امام الانبیاء هغه د مکې نه د مشرکانو او کفارو وویستو نو په کار دا و چې په دیو باندې عذاب راغلی لیکن عذاب پې نو راغلی. د هغې وجه مفتی شفیع صاحب رحمه الله فرمایي چې دغه ځای کمزوري مسلمانانو هغه کمزوري ضعیفه مسلمانان کوم چې هجرت نه و کړی هغو به چونکې استغفار او مغفرت هغه د الله نه طلب کاوه د دې وجې نه الله رب العزت هغه د عذاب نه د هغو د مغفرت په وجه او کفار هم د عذاب نه محفوظ کړو. بیا یو موقع داسې راله چې الله جل جلاله چې څومره مسلمانانو هغه ټول د مکې نه مدینې ته لاړو، مکه کې سوا د کفارو مشرکینو نه علاوه بل څوک پاتې نه شو. حضرت مفتی صاحب رحمه الله فرمایي چې په کار دا و چې اوس پې عذاب راغلی ځکه چې دغه مکې والا مشرکانو کفارو حضور علیه السلام صحابه کرام د خپل کور کلی وطن علاقې نه په ویستو باندې مجبوره کړو، لیکن وای بیا پې م عذاب نه و راغلی. د هغې وجه حضرت مفتی صاحب دا بیان کړ ده چې بیا به هم دغه کفارو او مشرکینو د خانه کعبې طواف به چې کاوه په هغې کې به دا ترانه غفرانکا یا الله موږ ستا نه مغفرت غواړو د دې هغه نعره به بلندوله چې اوچتوله. د دې وجې نه الله رب العزت هغه د دې دنیا په اعتبار سره د عذاب نه محفوظ کړو. نو مغفرت داسې یو لوی هغه عمل دی چې که کافر هم په دنیا کې د دې اهتمام کوي الله یې د خپل قهر او غضب نه په دنیا کې محفوظ ساتي. نو که یو مسلمان نارینه زنانه هغه په مغفرت باندې راځي، هغه استغفار کوي، هغه د بخانې د الله نه سوال کوي، نو الله جل جلاله به هغه ته څومره هغه خپل قرب او نزدېکت نصیب کوي او د هغه مسلې د هغه پریشانۍ ټینشنونه او د هغه چې څومره مشکلات دي دا به ولې نه ختمي. او بیا د آخري عشره
کومه چې زمونږ او ستاسو اوس په دې وخت کې زمونږ نه دغه اولنی عشره هم لاړه، دویمه عشره هم لاړه. الله دې په هغه دې عشرو کې کم ټوټه پوټه لږ ډېر هغه اطاعت عبادت شي په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. اوس د آخري عشره دا خو یعنی د ور نه د خلاصي او په حقیقت کې د رمضان د عشرې دا موږ او تاسو چې اکثر او بیشتر کوم دعا غواړو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. نو رمضان د دې مستاق دی چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، فی الدنیا حسنه دا ولنی عشره د رحمت، وفي الاخره حسنه دا دویم عشره د مغفرت، وقنا عذاب النار دا دریم عشره د ورنه د خلاصی ده. او حضور علیه الصلاۃ والسلام بارک راضی چې حضور علیه السلام خو اس ټوله زندگی د حضور علیه الصلاۃ والسلام یو لمحه، یو ساعت، یو حرکت او یو حال د الله د اطاعت او منشا خلاف نو، ټول د الله د اطاعت او منشا مطابق به استعمال دو. او بیا په رمضان کې د حضور علیه الصلاۃ والسلام هغه اطاعت او عبادت هغه به ډیر زیاتو. خدا آخری عشره حدیث شریف کې حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې حضور علیه الصلاۃ والسلام په آخری عشره کې شد میزره و ایقظ اهله، حضور علیه الصلاۃ والسلام با خپل لنګ مبارک محفوظ مضبوط وتړو او خپل کور والا به رای خول. د دې آخری عشره دومره مبارکه چې حضور علیه الصلاۃ والسلام په دې کې بیا گویا آغا د عبادت او اطاعت په اعتبار سره انتها ته رسیدل، آغا انتهایی اقدام چې آغا لنګ مضبوط تړل او خپل کور والا اهل عیال هغه هم د یخولو اهتمام کړل. او دا په حقیقت کې حضور علیه الصلاۃ والسلام زمنګ د امتیانو د تربیت د پاره متنبه کولو د پاره چې ای زما امتیانو زما پیروکارو او ای زما متبعینو او ای زما په رسالت باندې ایمان راوړونکو نارینه او زنانو چې زستاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د الله د طرفنا د هر قسمه لغزش د معافی د اعلان نه بیا هم دومره اهتمام کوم او خپل اهل عیال هم چې هغه د پیغمبر اهل عیالو هغه سمره الله ته مبارکو زه دومره اهتمام کوم. نو تاسو خو په زمانه زیات تاسو خو خامخه د دې عشره هغه اهتمام کوئ، دا په عبادت سره، په اطاعت سره، د محرمات و منکراتونه په پال پرهیز کولو سره دا عشره چې ده هغه سکوي، هغه ژوندی کوي، هغه آبادوي. ازبه دا عرض کم گویا حضور اکرم صلی الله علیه وسلم تا زمنګ د دې زمانه د مسلمانانو نارینه او زنانو کم سرګرمیان دي او کم د دې خاص کر آخري عشره سره د بیادبی، د ګستاخی، د لاپرواهی او گویا د دې د ځاکولو کم تور طریقې دي، دا الله رب العزت حضور علیه السلام ته منکشف کړو، الله رب العزت ورته خولو. د دې وجنه حضور علیه السلام دومره اهتمام فرمایي. زمنګ حال صحیح چې منګه هغه روزه خو نسو الحمدلله او تراویح هم زر ختم په لساتو شپو کې وکړو. او بیا چې آخري عشره چې کم د حضور علیه الصلاۃ والسلام د وینا او د عمل مطابق زیات د اهتمام کولو وا پاغه کې زمنګ حال دای چې منګ بازارونو ته او منګ کیفیانو ته او منګ بیٹکونو حجرو کې او منګ پلارو کوسو کې د اختر د تیاری او د شاپینګ پنوم او د مختلفو بانو په اعتبار سره منګ هغه سچ لګ ډیر د تراوو په اعتبار سره، د ختم په اعتبار سره، ذکر تلاوت په اعتبار سره سلګ ډیر عمل کړي. نو د آخري عشره کې ټول نارینه زنانه لوی واړو سپیندرو بیا ځوانان هغه په بازارونو او هغه چې د دې شاپینګ سنټرو او هغه د هوټلو کیفیانو او هغه د بیٹکو حجرو هغه زینت جوړ شي او هغه ټول اعمال چې د هغه ځای شي. حالانکه اشرف علی تھانوی رحمه الله فرمای چې یو انسان هغه आवाज لګی،
یو سړی دی هغه کپڑا خرڅي یا په دې لارو کوڅو کې سبزیان خرڅي چرګان خرڅي هغه کزر پیره هم وي چې ټماټر 50 روپے کیلو 50 روپے کیلو وای د دې نه دغه پزړه باندې هیڅ قسمه کدورت او هیڅ قسمه تیارا او هیڅ قسمه د الله نه لريواله نه پیدا کی هو که یو انسان بغیر ضرورت نه چاته وای چې ته چرته تلوي یا چرته زی نو دې بغیر ضرورت نه دا لا یعنی خبره دا لا یعنی چې پاغي کې نه د دنیا خیری او نه د آخرت فائدې د څه خبره کول د یوې خبرې سره د انسان پزړه باندې داسې تورواله او داسې قدرت اگر راځي چې هغه بیا په کلونو کې هغه تورواله او هغه قدرت او د الله نه لريواله هغه نه ختمي ولی د مسلمان شان داده من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی د مسلمان نارینه زنانا د اسلام خلا او حسن داده چې د بلا یعنی نقل و حرکت قول فعل کې د خپل زندگی د قیمتي لمحات نه ضایع کوي د دې وجنه زما عزتمندو څومره زمنګ افغان درونه چې 13 رمضان کې هغه زمنګ سره په روزي نیولو کې پېشمنی کې او بیا په روزمات کې په تراوو کې په ذکر عبادت کې هغه زمنګ سره په کور کې جماعت کې شریکو لیکن نن هغه قبرستان ته داسې تشریف هغه ورده چې وس منګتا ډیر بداسي چې هغه قبرونه به هم نه معلوم الله رب العزت منګه او تاسو له مقرره کړدا او دا زمنګا د دې رمضان هغه اخري عشره بلکې اخري عشره هم هغه واته ورځې دي نو د دې منګه داسې قدر وکړو چې دې 13 عمر کې یوازې رمضان کې نو پورا زندگی کې زمنګ نه څومره تقصیرات او څومره کوتاهی لاپرواهی په دین باندې چلے دو اعتبار سره د حضور علی السلام د اتباع او سنت خپلولو په اعتبار سره قران کریم باندې عمل کولو په اعتبار سره څومره کمه کوتاهی زمنګ نشي نو هغه په دې رمضان په دې باقی ورځو کې منګه الله جل جلاله تا خپل عمل نه دا ظاهر کو چې الله منګه خپل ژوندۍ کې واقعي انقلاب او تبدیلی راوستلو هغه جذبه لرو او دا سی ونشي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام چې هغه منبر ته اولی پوړی تخپیو خېجولا وی آمین او دویمه پوړی باندې پکې خو دا وی آمین او درېمه ته وی آمین او بیا صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم ورستو تاسو کو چې یا رسول الله تاسو خنن داسې عمل کړ دې چې دا عمل مخکې چرته تاسو نو کړي نو حضور علیه الصلاۃ والسلام ورته وی چې آو جبرئیل امین زما خواته راغلو او چې کله ما ولا پوړی باندې پکې خدا وی هغه سړی دی هلاک شي چې په مجلس کې تاسو نوم مبارک صلی الله علیه وسلم د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نوم مبارک واغست شي او پتا سو باندې درود ونوي وی ما وی چې امین دویمه پوړی باندې حضور علیه الصلاۃ والسلام وی چې بیا جبرئیل امین وی چې هغه سړی چې هغه والدین دوانه مور پلار یا یو د دیونه هغه بیا مومي او د دومره خدمت ونه کی او دومره داغو سره رضا قضا ونه کی چې د جنت ته داخل کی نه هغه سړی دی هلاک شي وی ما وی چې امین او درېمه پوړی باندې حضور علیه الصلاۃ والسلام وی چې جبرئیل امین وی چې چا باندې د رمضان میاشت تیر شي هغه رمضان کې دومره اطاعت عبادت ونه کی او محرمات و منکراتنا دومره پال پرهیز ونه کی چې داغه مغفرت شي نه هغه دی هلاک شي ما وی چې امین نو من او تاسو لا د دې خبرینا چې چرته منګه ردی حدیث په مستاق کرانه شو منګه چرته داسي ونه شي چې زمنګه دا رمضان په منګ تیر شي او زمنګ مغفرت ونه شي د دې یرینا او د دې فکر د وجنه د خپل ژوندۍ د باقی لمحات او د خپل ژوندۍ د باقی اوقات او د باقی نقل و حرکت هغه داسې په اطاعت کې او داسې د الله د احکاماتو د حضور علی السلام د طریقو او د الله د کتاب د ضابطو مطابق او د محرمات و منکراتو فحاشی عریانی او د بیادبی گستاخی خاص کر دینی ادارو بارکے مساجدو مدارسو خانقاہنو مکاتبو دینی شخصیاتو او دینی تشخص
دینی تشخص کم عمامه دا پټکې دی او ګیره دا کرته دا کم دینی لباس دی او دینی شخصیات دی د دې په باره کې چې زمونږه د نوجوان نسل کم په ذهن کې د ګستاخۍ او بیادبۍ او مادره د دې نه چې دی هغه مونږه بالکل د ځان ساتلو هغه اهتمام وکړو او دا باقی شپې ورځې هغه مونږه په داسې عبادت اطاعت کې تیر کړو. ګوره اصل مقصد هغه په دې کې لیلة القدر چې خیر من الف شهر چې د اخري عشره کې لیلة القدر هغه مبارک شپه چې هغه د الله په دربار کې د 83 سال او 4 میاشتو 83 کاله او 4 میاشتو د عبادت اطاعت نه زیاته بهتره ده، زیاته بهتره دغه شپه سړی ته چې هغه میلاو شي او اسخو هر لمحه هر شب قدر اس اگر قدر اوتو میدانی چې هر لمحه د انسان د زندګۍ هغه ډیره مبارکه را او چې سړی قدر وکي. نو موږ او تاسو په خپل هم او د خپل اهل عیال هم د خپل کشرانو هم د نارینه او زنانو موږ د دې خبره اهتمام وکړو. دا نه ده چې صرف د رمضان په حواله سره یا د اختر په حواله سره موږ د خپل مستوراتو یا د خپل بال بچ اهل عیال د اختر د جامو او د پیزار او د مټای او د یو شي د بل شي هغه دغه خو کو اهتمام کو دا غي دراوړو جمع کول اهتمام کو، لیکن د خپل د اهل عیال د ایمان داغو د عقیده داغو د اخلاق داغو د دنیا او آخرت د کامیابی کامرانی د دې زموږ سره فکر نه، نو دا ډیره د تاوان او د خسران خبره ده. نو زه بیا عرض کومه چې باید دا څومره شپې ورځې زمونږ پاتې دي په دې کې موږ زیات نه زیات یعنی د عبادت اطاعت اهتمام وکړو او که نور هیڅ عبادت اطاعت نشو کولی د سحر د ماسخوتن منځ په اهتمام سره. ډیر زمونږ خویندرونه داسې دي چې هغه صرف تراوی ختمو کې شپږو شپو کې اتو شپو کې لسو کې دولسو کې بیا بالکل سره تراوی کوي نو تراوی نه کوي. حالانکه دا رمضان په میاشت کې تراوی کول دا مستقل سنت مؤکده ده او پاغي کې ختم کول دا ځان له مستقل یو سنت ده. نو دا نه چې ختم شو او په دې سره زمنګ د تراوو کم سنت ته هغه بس ختم شو د سینه ختم کچا په دریوش پو کې لسش پو کې دولسو کې پنځله شلش پو کې ختم کړي ډیر مبارک ته الله دې قبول کی. لیکن تراوو کم سنت ته دا خو به د 30 رمضان پورې د اخر رمضان پورې د تراوو دا سنت دا به قائم دایمي او د دې سره دا د چې بای منګه د دې تراوو مې اهتمام کو او نارینه زنانه دا نه د چې صرف نارینه کوي او زنانه په کور کې نه کوي، نه نارینه هم تراوو اهتمام کوي او زنانه هم د تراوو اهتمام کوي. او بیا د سمره نوافل کې دي شي سړی نه 2 رکعات تهجد هغه وشي، سا استغفار وای، سا درود شریف وای، کلمه تمجید وای، سا تلاوت کی، سا جړه او فریاد الله په دربار کې او هدایت د ځان د پاره اهل عیال د پاره دوست احباب د پاره پورا امت د پاره مغفرت غختل د ژوندو مړو د پاره خپل پردو د پاره پورا امت د پاره بیا په آرام سره سړی سملی پېشمنی ته پاسي او بیا هغه ټیم کې پېشمنی مو کی 2 رکعات نفل الله بیا توفیق ورکړي هغه کی. نو دا شپه په عبادت سره آبادول دا نه ده چې تراویح خو هغه مونږ چټیو کو او بازارونو زینت جوړ شو او بازارونو توزو هغه کم کمایي او کم لګ ډېر اطاعت شي هغه زمونږ نه ځای شي. د دې سره سره دادا چې بای په دیش پورزو کې منګه د خپل اهل عیال پورا نگرانی کو پورا خیال ساتو. ګوره په دې موټر سایکلو او په دې یو بل سره مقابلو او په دې فضل ګرځېدو او اکثر او بیشتر چې څنګه رمضان او ورځې تیریږي بیا شروار جګړې فساد هغه د تو مینا د دې وړو ځوانانو د معمولی خبرو د وجنه بیا څومره امت مسلمه ته په دې مبارک عشره کې مبارک میاش کې د شروار په اعتبار سره جګړو په اعتبار سره هغه څومره چې د نقصان
او څومره تاوان چې دی میلاویږي دا زمونږ د هغه معمولي غفلت او لاپرواهۍ د وجې نه. او د دې سره سره کم خویندې وروڼه زمونږ په اعتکاف کې ناست دي، الله رب العزت دی د هغو د اعتکاف په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي. دا ډېره مبارکه خبره ده. دا زمونږ خویندې وروڼه په حقیقت کې د پوره امت مسلمه د طرفه یو جرګه ده، منت ننواتې ده او د الله په دربار کې ګویا دا د پوره امت د طرف نه جرګه ده او یو ننواتې ده چې الله ته د ټول امت هغه مغفرت فرمای او په هدایت باندې راولي. نو دغه خویندې وروڼو له خو ډېر زیات د اعتکاف کې دغه اطاعتو او د عبادتو او د الله د راضي کولو او د الله رب العزت نه د سوال منت زارې کولو هغه اهتمام کول پکار او اعتکاف کې داسې کسان کې ناستل پکاري چې هغه سنجیده، هغه د جماعت هم او د دې عمل هم کم اصول دي، حقوق دي، هغه ټول ورته مستحضري. داسې نشئیزو او داسې ځوانان او داسې الکان او داسې کم عمره چې هغو ته د جماعت یا د عمل د حقوقو او د آدابو پوره استحضار نه یا خیال نه، داسې کسان نه دي کېنول پکار. کم کس ته چې موږ د دکان ګلا یا موږ هغه ته گاړی یا هغه ته موږ کور نه حواله کو، هغه موږ چېرته په خان ملک پسې جرګې ته نه لېږو، داسې کس بیا موږ الله ته په جرګه کې څنګه پیش کوو؟ نو دغه داسې کسان چا سنجیدی او هغه د خپل وخت بیا ضایع کوي هم نو په ګپ شپ باندې او په ټوغو ټقالو کې، ځکه دې سره د جماعت اداب هم او حقوق هم متاثره کیږي او بل د عمل هم متاثره کیږي او دې مبارک شپو ورځو هغه ګستاخي بې ادبي هم کیږي. نو دې نه موږ پوره خیال ساتو چې دا زموږ د پوره امت د طرف نه چونکې الله ته نمایندګان دي، نو دوی دې د خپلې ذموارۍ پوره چې دی هغه خیال ساتي. او د دې سره سره موږ دا مسلمانان خاص کر پښتو ژبې په دې روزه تراوو کې ختمونو کې خو ډېر ماشاءالله هغه اهتمام کوي، لیکن مالی عبادت چې کله مقرازي نو بیا زمونږ په جیب باندې لړم ناسي او مار ناسي. حالانکه حضور علیه السلام صرف زمونږ د تراوو یا د روزې او د بدني عباداتو امام نه دی، بلکې حضور علیه السلام موږ ته د مالی عبادت او د مالی کم د اسلام هغه احکامات دي، د هغې طریقه